أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. سورة نساء آيات نمبر 15. د دې سورۃ دوهم رکوع ده. واللاتی یاتین الفاحشه، هغه ښځې چې راتګ وکي الفاحشه بدکاری ته، من نسائکم ستاسو د ښځو نه، فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، نو تاسو شاهدان طلب کړئ پر دوی باندې اربعه منکم، څلور شاهدان ستاسو څخه. فإن شهدوا که هغوی شاهدي ادا کړه، فامسکوهن، نو تاسو دوی را بندي کړئ، فی البیوت، په کورونو کښې، حتی یتوفاهن الموت، تر څو چې مرګ دی وفات کی، او یجعل الله لهن سبیلا، او یا پیدا کوي الله تعالی د دوی د پاره سبیلا بل حکم. واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، د دې آیات نه مخکې آیاتونو سره ربط دادي چې د سورت د ابتدا څخه د جاهلیت د زمانې د بعضی غلط رسمونو او رواجونو اصلاح شروع، د یتیمانو د غرنګه د ښځو د حقوق په ارتباط باندې د جاهلیت د زمانې د بعضی رسمونو او عادات رد وسو او د هغه اصلاح وسو. په دغه رکوع کې او را روانو رکوع کې بیا ځینې نور د جاهلیت د زمانې رواجونه او ځینې نور نافرمانی د هغو یادونه کوي او د اصلاح طریقه یې ښیي چې الله تعالی د هغوی څخه خپل بندگان خبروي. واللاتی یأتین الفاحشه، دا حکم د زنا په ارتباط باندې دی. واللاتی هغه ښځې یأتین الفاحشه چې فاحشه عمل ته راتګ وکړي، یعنی زنا وکړي، من نسائکم ستاسو د ښځو نه، یعنی منکوحاتو څخه، فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، نو تاسو گواهان ونیسی، شاهدان ونیسی د دوی پر دغه فعل باندې، اربعه منکم، څلور ستاسو څخه، یعنی څلور شاهدان به تاسو پر دې زنا باندې ثابتوي چې دا د زنا پر فعل باندې څلور شاهدان شاهدی ورکړي، او دا شاهدان به هم ستاسو څخه وي. مطلب دا مسلمانان بوي، آزاد بوي، عاقلان بوي، بالغان بوي، نارینه بوي. د زنا په ارتباط د ښځو شاهدی نه قبلیږي. علما ویلي دي چې څلور شاهدان د زنا په ارتباط شریعت ولې غوښتي دي. نو د دې مختلف حکمتونه مفسرینو بیان کړي. یو حکمت یې دا بیان کړي چې زنا دا یو ډیر فاحش عمل دی او دا د عار او د شرم خبره ده، او د دې په عامدلو سره د قومونو تر مابین، د قبیلو تر مابین قتل او قتال پیښېدلی شي. نو حتی الوسع کوشش دا وکړل شي چې دغه فعل افشا نشي. قبیل فرد یو څوک په دې باندې معلومات ولري او خپل په یو داسې طریقه باندې دفع کولی شي چې دا زنا بیا ونسی، یا هغه خلک د دې کاره منع شي. دا شده در دې چې یو قاضي ته یوړل شي او خبر رسوا شي. نو شریعت د څلورو کسانو شاهدی ضروری کړ تر څو چې دغه موضوع دا ډیر عام نشي او په خلکو کې خبره نشي. او ځینې علماو بیا حکمت دا بیان کړی دی چې څلور شاهدان ځکه غوښتل کیږي چې زنا د دوه کسانو فعل، نو ګواکې د هر یو پر عمل باندې دوه شاهدان غوښتل سو چې ټوټل څلور کسان کیږي. اوس نو دا شرعي اصل دی، کچېری پر کومې ښځې باندې د زنا په ارتباط باندې یو یا دوه یا درو شاهدانو شاهدي ادا کړ، نو د شریعت د قانون مطابق د غدرې سره درواغجنان بلل کیږي، او د غدرې سره درواغجنان چې وبلل سو، نو پر دې باندې به بیا د شرعي اصول مطابق حد قذف، یعنی د درواغ حد چې اتیا درې دی دا جاری کیږي، او د دوی شاهدی به د همیشه د پاره بیا نه قبلي. دا په هغه صورت کې کچېری یو څوک د زنا فعل ویني په خپل سترګو باندې ووي،
او د قاضي په مخ کې شاهدی ادا کی او تعداد یې څلور ته ونرسیږي په شریعت کې دغه خلک کاذبین درواغجنان بلل کیږي. دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې شریعت پر دې مسله باندې خپل پابند او پیرو انسانان زیات باعث کړي چې د دې موضوع د عامولو د فار باید سړی کوشش ونکړي او بل دا چې په دغه موضوعاتو کې د خپل ځان اقدام ونکړي. په ځینو علاقو کې صحراو کې په دغه یو عمل باندې څوک متهم شوي نو یو کس را ولاړیږي هغه زانی او زانیه د دوی په زعم دا په قتل رسي. د شرعي قانون مطابق دغه دواړه کسان باید دغه چې دوی وژلي دي پر دې باندې باید د قصاص ځکه د شرعاً هیڅ اجازت نه و چې دا قتل کی. دا چې ځینې کسان د ځان څخه بزرګي رغي او تقوا وی رغي دا کله د دې په وجه باندې په کفر کې لوي دي. دا کفر وجه نو داوی شریعت دته د دې اجازت نه ورکړي او د ځان لره دغه کار روا وبول. کوم عمل چې قطعي حرام وي او سړی روا وبولي په کافر کیږي. دا په صحراو کې یا ځین نور علاقو کې دا رواج شته. ماته یو کس یو وخت رالی نو داسې په کورنۍ کې فقط مازی د تهمت یو خبر راغلی نو خراب احساسات کې راغلی نو بیا دومره هوښیار سړی و ما سره مسله شریکه کړه. بیا ما ورته چې دا خو ډېر د احساسات خبره نه ده. اول دواره تا باید په کور کې شرعي پرده درلود. بیا وستا فقط مازی اوریدلی دي او مازی د اوریدلو په ارتباط شریعت دې ته اجازت نه ورکړي. کته یقیني د دې شی ثبوت لري نو تبا څلور شاهدان پر دې موضوع پیښه او څلور شاهدان هم داسې شاهدی ادا کوي چې دا عمل مجداسي ولیدي لکه یو صلاحي پرنجنونه کی او کله دا پیښ نکړه او دعوت د قاضي مخ ته یوړله نو تبا په حد کېږي اتیا درې به وهل کی. د شریعت په دې کې زیات حکمتونه دي او دا ضروري نه د شړې د خامخا په ټولو حکمتونو باندې ځان خبر کی. بس د مؤمن د فار دا ضروری ده چې د خدای حکم ته غاړه کړي. د اسلام معنا دا غده چې بس د الله تعالی د خوا امر در ترالی ته تسلیم کی. بس نو فاستشهدوا علیهن اربعه منکم استاسو څخه د فراغ باندې څلور شاهدان پیش. وان شهدوا فامسكوهن فی البیوت کچیره هغوی شاهدی ادا کړل شاهدی ادا کړ څلور کسان شاهدان پیش شو فامسكوهن فی البیوت نو بیا تاسو هغوی رابند کړي یعنی سزا د هغوی داده چې هغوی رابند کړي په حکم د حاکم او د قاضي فی البیوت په کورونو کې حتی یتوفاهن الموت تر څو چې وفات کوي هغوی الموت مرګ. یعنی بیا د شرعي قاضي د اسلامي قاضي په امر باندې دوی تاسو په کورو کې رابند کړي سیاستن تر څو چې مرګ ورته راځي او یجعل الله لهن سبیلا او یا ګرځوي الله تعالی دوی لره سبیلا لار یعنی یو حکم ثانی نازلوي او یو حکم ثانی متعین کوي تر هغه وخت په کورو کې بندي وساتي. دا آیات په ابتدا کې ورسته بیا د امر راغلی دي هغه دا دی چې د غیر محسن د پاره غیر محسن هغه چاته وای چې هغه واده نه کړي نو د غیر محسن د پاره د مجرد کس د پاره بیا په دغه صورت کې کدا زنا ثابت شي نو بیا اصل دوری ورکول کیږي چې د قران کریم په دې آیات کې الله تعالی فرمایي سورۃ النور دی الزانیه والزانی زانیه او زانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده تاسو هر یو د دوی څخه سل دوری وهي. خدام اسلامی قاضي ته د دې اجازت دی چې دا سزا ورکړي. عام خلکو ته د دې اجازت نشته. د دې یو وجه دا ده چې دا د الله تعالی حقوق دي دا د بندگانو حقوق دي نه او د الله تعالی حقوق الله تعالی په خپل اصول باندې دا د خپل بندگانو څخه. نو دغه اول آیات چې تاسو په کورو کې دوی را باندې کوي دا هغه وخت و چې دا ورستنی آیات نو را نازل شو چې ورست آیات د فجلدو دا را نازل شو هغه مخکنی حکم وس منسوخ پاتې دي هغه تلاوت یستا البته عمل ور باندې نست او کچيري به دا کس محسن وو یعنی واده والاو او واده
د شرعي اصول مطابق عاقل او بالغ شبهه مبهنه و، نو په دغه صورت کې بیا څلور شاهدان د په ارتباط شاهدی ادا کی او یادې خپل پر خپل ځان څلور ځلی اقرار وکي چې ما دا عمل کړی دی العیاذ بالله، نو په هغه صورت کې بیا رجم دی. د رجم په ارتباط په قران کریم کې آیات وو، بیا ورسته هغه آیات منسوخ شوی دي، یعنی تلاوت ایت لري دي، حکم فات. کستاسو یاد دي د ناسخ او منسوخ په ارتباط باندې تفصیلی بحث موږ بیان کړی. دا ناسخ او منسوخ دا څو قسم دي. ځینې منسوخ تلاوت آیاتونه دي، مطلب دا چې تلاوت یې نه کیږي خو حکم یې باقی فاتي، او ځینې بیا منسوخ الحکم دي چې حکم یې منسوخ وي تلاوت یې باقی فاتي، او ځینې بیا منسوخ الحکم او منسوخ التلاوت وي چې نه حکم فاتوي او نه تلاوت فاتي. نو دا منسوخ التلاوت دي، یعنی په قران شریف کې ستا نه حکم استا. چنانچه امام بخاری رحمت الله علیه را نقل کړی دی د سیدنا عمر رضی الله عنه څخه. حضرت عمر رضی الله عنه وايي ان الله تعالی بعث محمدا صلی الله علیه وسلم بالحق. الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم په حق سره مبعوث کړی، وانزل عليه الكتاب او پراغه کتاب را نازل کړي. وکانه مما انزل الله تعالی آیه الرجم، وای دا هغه څه چې الله تعالی پر پیغمبر علی السلام را نازل کړي و آیه الرجم، آیات د رجم. آیه الرجم د کانه د پاریس دا هغه چې الله تعالی ور باندې را نازل کړي و د هغه څخه یو آیات د رجم هم. نو رجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجمنا بعده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم په خپل زمانه کې ځینې زناکار دا رجم کړ، ورجمنا بعده او موږ ورسته هم رجم کړل. ورجم فی کتاب الله حق علی من زنا اذا احسن من الرجال والنساء. او رجم د الله تعالی په کتاب کې حق دی ور هر هغه چا باندې اذا احسن چې هغه محسن وي، من الرجال کناری نوی والنساء کشذی وي. بخاری دا حدیث را نقل کړی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل قول او په خپل عمل باندې د سنگسار حکم ورکړي. چنانچه یو صحابي حضرت معاذ ابن مالک رضی الله عنه خپل د زنا څلور ځلې قرار وکړي، بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه رجم کړ. او د ازد قبیله او شذو غامدن میدل رضی الله عنها هغه په خپل ځان باندې د زنا اقرار وکړي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه رجم. نو د عمل او د قول دواړو سره دا حکم ثابت دی. او د اسلام دشمنان نن د اسلام دغه حکم دا دی وحشت بولی العیاذ بالله، او بعض مرتدان اتعید سره کوي، حالانکه دوی خپل وحشت او حیوانیت ته جواز ورکړي چې په خپل ټولنه کې زنا او وحشت لره جواز ورکړي. پر انسانانو باندې ظلم کول پر مسلمانانو باندې دا د ځان حق بولی، او مسلمانانو ته بیا دغه احکام منسوبول دا وحشت بولی العیاذ بالله. نو دا په قران کریم باندې ثابت شو چې محسن او غیر محسن دواړو لره شرعي امر راغلی. والذان یاتیانها منکم فاعذوهما، دوم حکم بیانی. والذان یاتیانها هغه دو کسان یاتیانها چراتګ وکي دغه زنا لره منکم تاسو څخه، فاعذوهما تاسو هغه ته ضرر ورسوي، فإن تابا کدوالو توبه وکشل واصلح او صالح ولا فاعرضوا عنهما، وتاسو دا غوینه اعراض وکي. یعنی دغه حکم چې مخکې مشتاسو ته بیان کړي دا د فاحشي او زنا په ارتباط دا یوازې تخصیص تر دې پورې نه لري کمن کو حشد استاس دا کار وکي، بلکې هر مؤمن او عاقل بالغ مسلمان او عاقلی بالغ مسلمان شذي کدا عمل وکي نو تاسو هغه ته سزا ورکړي، ضرر ورسوي. د ضرر په ارتباط باندې هم علماء څه خبره کړي. والذین هغه کسان یاتیانها چې هغه دی دواړه راتګ وکي د زنا لره منکم تاسو څخه، مطلب دا بالغ وی عاقل وی مسلمانان وی
فاعذوهما تاسو هغوی دواړو ته ضرر ورس اعذوهما تاسو هغوی ته ایذا او تکلیف ورسو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي د دې معنا دا ده چې تاسو هغوی ته شرم ورکړي او د شرم خبري ورته وکړي او یا دا چې په یو چمپل منپل یې وکړي دا په ابتدا کې وس خدا خبره ده کچيري مثلا هغه شاهدان ور باندې پیښ شي نو قاضي به هغه ته سزا ورکړي شریعت یې سزا ټاکلې او کدا سينو نو تاسو هغه ته تکلیف ورکړي دا معنا شرم او عیب ور پیدا فإن تابا او کله د دې اذیت او تکلیف څخه ورسته توبه وکړه واصلح او د آینده د پاره خپل عمل صالح کړي یعنی پر گذشته توبه وکړه او د آینده د پاره اصلاح وکړه دغه فعل د ګناه څخه ورسته نو تاسو بیا دې ته zarar مرسوي فاعرضوا عنهما تاسو د هغه دواړو څخه اعراض وکړي نور نو بیا کار مور باندې لري یعنی دا امر هم اسلامي قاضي لره دی کله مثال په توګه شاهدان ثابت نشي نو بیا خو قاضي پر دې درجه حکم نشي راځي البته د خپل سیاست په اعتبار باندې او د خپل ثواب دې په ارتباط باندې د هغوی د پاره یو معمولی سزا ټاکل شي یا څو ورځې بند یا یو بل داسې سزا چې دغه عمل تکرار نشي چې کله دا توبه آثار پکښ ښکارا سول او دا آینده لپاره قصد او عزم وکي فاعرضوا عنهما نو تاسو د دې څخه اعراض وکي ان الله کان توابا رحیما یقینا دی الله عز وجل توابا رحیما فرتوب قبلهم کی رحیما پر رحم کوم یعنی الله تعالی بیا رحم کوي نو تاسو ته هم بیا پکار دا نه ده چې نورم ازارېدل ته دوام ورکي بلکې چې الله تعالی رحم ور باندې کوي نو تاسو هم د دې د آزار څخه اعراض وکي کار مو ور باندې لري تفسیر مظهری کې قاضی سید ثناء الله فانی پتی رحمت الله علیه هغه د ولذان یاتیانها منکم څخه لواتت مراد کړي او نور اکابر علما هم دا جن مراد کړي ولذان دا صله د اسم موصول د فار د مذکر حالت رفعی دی یاتیان هذا غدا فار صله ده یعنی دا صله او موصول دا د مذکر د فار نو مؤنث کا ور سمراج شي زنا جن مراد شي هغه با تقریبا وی تبعا به او اصل به د دې څخه یعنی مراد هغه دوه کسان دي چې دا غلط عمل تراتګ وکي چې دا لواتت د لواتت په ارتباط باندې هم مفسرین په دغه ځای کې خورا ډیر اقوال او حدیث را نقل کړي او دا یو شنیع بد عمل دا د طبيعت هم خلاف دی د عقل هم خلاف دی د شریعت هم خلاف یعنی یو عمل داسې وی چې د طبيعت خلاف نه وي د عقل خلاف نه وي شریعت خلاف یو عمل داسې وی چې عقل او نقل دواړه غلط ګڼي او طبيعت او مزاج هم چې سالم طبيعت او مزاج وی غیم غلط ګڼي هغه د لواتت د لواتت په ارتباط باندې حافظ زکی الدین رحمه الله د ترغیب او ترهیب په حواله باندې دالی کې چې ما د څلور خلفای راشدینو یعنی د څلور خلفاو په ارتباط باندې اوریدلی دي چې هغوی لوتی انسان ته چې د لواتت عمل کوي هغه ته د سوځلو سزا ورکړي دا وغه سوځلي ابو بکر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه او عبد الملک دغه څلور کسانو لوتی کس دا سوځلي دي او په سوځلې وجري چنانچه بیا یو واقعا را نقل کړی ده د محمد ابن منکدر رحمه الله په حواله باندې او وايي چې خالد ابن ولید رضی الله عنه او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته خطر واسطه چې زموږ په علاقه کې یو کس دی چې د هغه سره د لوط علی السلام د قوم غوندي عمل کول کیږي دا کس ته اوس موږ کوم سزا ورک نو ابو بکر رضی الله عنه او صحابه کرام را جمع کړه او د په ارتباط کې مشوره وکړه نو علی رضی الله عنه ویل چې الله تعالی د لوط علی السلام قوم ته کوم سزا ورکړه چې د مځکې چې پورته کړه او بیا پر دابل مخرا وګرځول او دا د ډبرو باران ور باندې وسو د روایت کې راځي چې وره هم سره ملګری زماره ادا د چې وسوځول شي صحابه کرامو دا سره تایید کړل او بیا هغه کس ته دا سزا ورکړه د لواتت په ارتباط باندې ډېر احادیث راغلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
څخه ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث را نقل کړي وای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال و فرمایل لعن الله سبعه الله تعالی وذل لعنت ویری علی من خلقه فخپل بندگان کې پر بازي کسان وذل لعنت ویلی من فوق سبع سماوات د او اسمانونو د لوړ څخه الله تعالی وذل لعنت ویلی وردد اللعنه على واحد منهم ثلاثا او یا د حدیث ترجمه دا ده چې الله تعالی پر او کسانو لعنت ویلی د خپل بندگانو څخه د او اسمانو څلور او پر یو کس یې درې ځله لعنت را ګرځولې یعنی درې ځله پر تکرار کړي وردد اللعنه على واحد منهم ثلاثا درې ځله ولعن كل واحد منهم او پر هر یو لعنت ویلې دي لعنتا تکفیه داس لعنت چې بس دا لعنت یې بس ته دا د خدای ته طرف ډیره لوی سزا قال وی فرمایل ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون دی هغه کس چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون دی هغه کس چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون دی هغه کس د خدای په لعنت باندې اخته دی د الله تعالی د رحمت لري دی ملعون دا معنا چې د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي الله تعالی پر او کسانو لعنت ویری دی پر یو درې واره د لعنت را ګرځولې دي چې هغه د غلطي انسان ابو هريره رضی الله عنه څخه بل حدیث دی عن النبي صلی الله علیه وسلم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه نقل کی چې قال پیغمبر علیه السلام و فرمایل اربعه سلور کسان دي یسبحون فی غضب الله تعالی د خدای په غضب کې سحار کی یعنی د الله تعالی غضب ور باندې راځي ويمسون فی سخط الله تعالی او ما شام هم د خدای په غضب کې کی یعنی شپه او ورځ د الله تعالی په غضب او په قهر کې مبتلا دي قلت من هم یا رسول الله وما ورتل اې د الله پیغمبر دا څوک دي قال پیغمبر علیہ السلام فرمایل المتشبهون من الرجال بالنساء هغه نارینه چې د شذو پر کم ځانونه جوړي د شذو سره مشابهت کی لباس او شکل او صورت کې داوی پر کم باندې جوړ کړي دا د ډیره مسله ډیره مهمه ده ځینې خلک په دې کې ډیره کمزوري کوي او ډیره خطرناک موضوع المتشبهون من الرجال بالنساء هغه کسان چې هغه مشابهت کوي د شذو سره یاو والمتشبهات من النساء بالرجال او هغه شذي چې د نارینه سره ځانونه مشابه ګرځي دا غوی رقم لباس دا غوی رقم کړوړه دا کوي دا دعا والذي ياتي البهيمه یو خدا چې مشابهت کوي د رجال سره او بل دا چې مشابهت کوي د شذو سره یعنی شذ د نارینه سره نارینه د شذو سره دا دعا والذي ياتي البهيمه او دریم هغه کس د خدای په غضب کې شپه او ورځ دی چې هغه چارپای تراځي د چارپای سره دا بد عمل کوي او والذي ياتي الرجال او هغه کس چې د نارینه سره دغه عمل کوي یعنی د لواتت عمل کوي دا وعن ابن عباس رضی الله عنهما دریم حدیث حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمائے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائل من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کتا څو هغه څوک ولیدي چې د لوط علیہ السلام د قوم عمل وکاو نو تاسو فاعل او مفعول به دواړه قتل کړئ یعنی دا مفعول به چې دا مفعول دی دا دواړه قتل کړئ کته هم دا حدیث پر زجر باندې موقوف دی یعنی دا د قاضي په امر پورې اړه لري چې قاضي کوم سزا ورکړي خدغه عمل یو ډیر مبغوض او شدید ترين او بد عمل نو ځکه فقها دغه عمل په ارتباط اختلاف لري ځینې وایي دا د پتور باندې اول سي قتل دي سي ځینې وایي ودیس وزل سي او ځینې وایي تر یو دیوال دی را لاندې کړی سي او ځینې وایي د یو لوی غره څخه د لاندې را وغورځول سي
او مطلب سزا اخیری د قتل د تقریبا د هر طرف دا ورته برابرې شي. نو دا د شدید عمل دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره لوی بدی بیان کړي، ترغیب او ترهیب دا احادیث را نقل کړي دي. اعاذنا الله من دا غرانګه د کوروالا سره غیر فطری عمل کول هم دغه آیات څخه راځي، او د کوروالا سره غیر فطری عمل کول هم په شریعت کې سخت بدترینه ګناه ده. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سے روایت کی درې احادیث دي. عن ابن عباس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم قال و فرمایل لا ينظر الله عز وجل الله عز وجل به د قیامت په ورځ باندې یا په عام اوقات کې د رحمت په نظر نه ګوري الى رجل اتى رجلا او امراه في دبرها، وهغه رجل لره چې هغه یو کس ته راځي، یو نارینه ته او یا خپل کوروالات ته د شاپه طرف کې. عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه څخه روایت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفرمایل ملعون من اتى امراه في دبرها، سخت ملعون دی د خدای په لعنت باندې مبتلا دی او کس چې کوروالات د شاته طرف څخه راځي. وعنه او ابو هريره رضی الله عنه دا بل روایت هم کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل من اتا حایزا، څوک چې د حیز په حالت کې کوروالا تراځي، او امراتن فی دبرها او یا د شاپه طرف کې ورته راځي، او کاهنن یا یو کوډګر او جادوګر تراځي، فصدقه دا هغه بیا تصدیق کوي، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، نو دې کفر وکي په هغه دین باندې پر نبی علیه الصلاۃ والسلام را نازل شوی. یعنی دا دومره شدیده ګناه ده لکه څوک چې کافر شي. العیاذ بالله. الله دې مو حفاظت وکړي. صدق الله العظیم.